بسم الله الرحمن الرحیم. د سوال او د جواب په دې نشست کې د قرآن پاک چې کوم ضعیف نسخې دي چې هغې ته خلک ضعیف قرآن شریفونه وایي یا داسې کاغذونه دي چې په هغې د الله نومونه لیکلي شوي دي یا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث مبارکه یعنی مقدس اوراق دي، کله چې هغه ضعیف شي او قابل د استعمال نشي یا وشلېږي د هغې په باره کې اکثر له خلک داسې کوي چې دا سوځوي، چونکې سوځول دا یو اسانه یو طریقه ده چې په هغې سره د دې نه خلک ځان خلاص کړي. آیا په شریعت کې د دې اجازت شته او که نه؟ د دې په باره کې د شریعت اصول د ادب دا دي چې کله هم قرآن شریف ضعیف شي، پخوانی شي او د هغې کاغذات وشلېږي یا بوسیده شي یا داسې اوراق چې هغه مقدس وي د الله نومونه یې په هغې یا احادیث د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په درج وي، د ټول ناول طریقه دا ده چې داسې اوراق دی په یو تیله کې بند کړي شي او په داسې ځای کې د ښخ کړي شي چې کوم ځای کې د خلکو آنه جانه نه وي، لکه عموما قبرستان یا لرې داسې ځای چې په هغې کې لار نه وي. په دې طریقه به د خلکو د بېادبۍ نه دا بچ شي. دویمه طریقه د هغې علما دا ذکر کوي چې داسې کمې نسخې چې دي یا داسې کم اوراق دي هغه دې په یو کاغذ کې بند کړي شي او داسې سیم کې دې لاهو کړي شي چې په هغې کې د بېادبۍ امکان نه وي. او دریمه طریقه هم علما ذکر کوي هغه دا ده چې دا کم نقوش دي دا کم لیکۍ چې په هغې باندې ده دا لیکۍ دي په څه کیمیکل باندې ترې میټاو کړي شي او بیا د هغې نه بعد عام کاغذ شي نو هغه کاغذ بیا سوځولی شي. البته که چیرې په کاغذ باندې د قرآن کریم آیات درج وي نو داسې کاغذونه سوځول هغه علما فرمایي منع دي، دا د قرآن کریم په بېادبۍ کې راځي، لهذا په دې کې احتیاط پکار دی.